لکه ولې اسکول ته ولې نه دی هغه وخت لري سو لا مونږ ورغلو یو منټ لیټ شو نو هلته سینجي په دغه کې رښتې کې راتلو سینجي والا د سینجي ته ورغلو هلته لږ راشو نو مونږ یو منټ لیټ شو سینجي راوښتو نو هسې بېسې راوښتو یو منټ لیټ شو نو څه وکړو مجبوري ده نو چې اوس کور ته لاړ شو مور به هم راباندې چوکۍ ماتوي پلار به هم راباندې ماتوي او اوس مونږ اسکول ته نه پرېږدو اسکول گیټ بند دی څه وایي درته 50 روپۍ پکې کوی ستا نوم څه دی څه وایي درته مونږ ته وایي یاره بس دی بار شي یو منټ دا خو زندګۍ سره تړلې خبرې دي ګوره یو منټ دوه منټ به خامخا کور کې مسلې راځي زندګي ده که نه کور مسله شي رشتې مسله شي رشته خرابه شي ګاډۍ خراب شي سینټي اچوي ګاډۍ دا سل مسلې راځي زندګۍ سره تړلې خبرې دا کم ځای ته د کم دین راځي مونږ خو یې کور نه وقار دغه نه راځي او څومره لیټ شوي 15 منټه ده یو منټ یو منټ لیټ شوي ګړۍ پیسه ها څه وایي مونږ یو منټ دوه منټه لیټ شو مونږ ټول کولی نه راځي مونږ دواړه خدای کولی نه راځو یو منټ لیټ شو نو څه چلو شو مونږ مخکې هم داسې کله به یو منټ لیټ شو څه به نه وي دا اوس پته نه لګي دا خندا راخیستې بس چې یو منټ لیټ شي سړی وایي ځي او دا څومره ماشومان دا درې مرض چې واپس هر ورځ سل او یو نیم سل ماشومان دې کور ته لېږي ډېر پکې لاړم د دې یو کلاس ډېر ضروري ده چې ضایع شي یو کرۍ راشو کرۍ مونږ ولګوو هغه رسالپور نه مونږ راشو دلته کې کرۍ ولګوو دلته کې راشو دوی دلته 50 روپۍ والي او واپس مو لېږي نو دا څنګه چې حالات دا وایي موږ سره خپله چې جیب خرڅ پوره کړو نو هغه ډېری ها بل څه خبرې کوئ دا تاسو اوله دا ګیټ کې دا سوري پاتې دا پکې نه هم نه پرېږدي او څه چې ملګري دي هغوی سره مطلب یا خپلوان دي هغوی دا ګورئ دا ګورنمنټ های سکول دی او نو داسې علي خو دی کې ګورنمنټ های سکول نمبر 1 نوشیره کې او دا مین روډ دی په دې باندې ماشومان 15 منټه یا 7 منټه لیټ شوي دي او د اسکول انتظامیه چې کوم ده دی نه پرېږدي د دې هم ګناه او لږ او نوره ګناه خو د حکومت هم د ګوره پېټرول ګران دي دا غریبانان دي موږ ورله 50 یا 100 روپۍ ورکړي نن سبا چنچیانو والا پیسې سیوا کړي کرایې مې سیوا کړي دي او ترانسپورټ هم ډېر کم شوی دی نو په دې وجه که یو 10 منټه لیټ شو نو څه پې ستاسو رزلټ چې کوم دی په دې کال کې څه راغلی زما دا وجه د نوښار په ټولو سکولو کې رزلټ بالکل زیرو راغلی دی او چې دې خورا مې سختۍ ته وګوره لہذا موږ سکول انتظامیې ته وډي سره یو چې دا مکالمه کول چې اوس موږ سکول ته ورغلو سکول پرنسپل صاحب مې دا ولې اخر دا ماشومان دي واړه واړه چې روډ د پاسه ولاړ نن سبا نشې او نور عادات هم داسې ډېر خراب دي سوچ بیا بې ریکوار څوک او جرماني جرمانه په رشتې نه برابري او دې جرماني کم از کم دا 50 شپېته ماشومان دي که نه دا دلته سکول پکې ته ولاړ دي که نه بچیان ته جرمانه مالي څه لاړ که نه دا ماشومان د کورانه موږ ته سکول ته لېږي کوي پیسه کې روک شو دی بل خوا لاړو دی بل چا ته نه ټول خشتغه ماشومان دي موږ ماشومان دي دې چې مور په پرنسپل صاحب بیا ولا موږ راته اطلاع کوه کم از کم دا خو ته داسې پرېښو لکه چې ځنګل کې دې پرېښو د روډ له پاسه یې پرېږده ماشومان دي کم از کم هېډماسټر صاحب سکولونو رزلټونه مو دونه خراب دي بل یونین مو دغه شان دی نو کم از کم دا ماشومان خو پرېږده ګل ګل غوندې ماشومان دي هدی ذمهوار به څوک وي